من کنار ناس دي خو زنګ عمران خان حکومت بالکل وخت دی ان شاء الله ګرم به ان شاء الله خودکشي ته تیار یم په خدای یقین وکړه عمران خان خو به هغه پیریان نه ریلیز کړي ویل دي کمل شو بس کوي هیر را پسې زور کوي زور ته ګورې قوم موږ تیار یو هغه وخت چې په دې ادارو باندې باندې قوم ځان وځي نو هغه ته بدره او ماته بدره واده ورته چې خان دې چا ګیر کړی دی چا کې اسټابلیشمنت او هغه سټسکو نه غواړي دا چیرې یو آزاد سړی د عوامي پرای باندې راشي او په سم دلته دی او دا هم د پیریان ماماګان هم دنه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن په بونیر کې د پروجیکټ مخې ته ولاړې عمران خان لږ مخ کې چې هغه گرفتار شو. عمران خان د اسلام آباد های کورټ ته راغلی او د یو څو کیسونو په ضمانت په حواله سره د دې کې گرفتار شوی دی. د مختلفو ملک په مختلفو حصو کې احتجاجونه کیږي. د دې ځای کې د خلک اورو چې دی راغلی دی د احتجاج پر کم وخت پورې برقرار دی. د عمران خان سره څه ده زما سره اصل کې په لومړي ځل باندې عوامي ګورنمنټ وړي او دا سټریټیجیک چینج هم د چې هغه اسټابلیشمنت او هغه سټسکو نه غواړي دا چیرې یو آزاد سړی د عوامي پرای باندې راشي او هغه د پاکستان حکمران شي. هغوی غواړي دا چې زموږ په بیانیه باندې حکومتونه ابله دی پره کېږي. نو کم از کم دا اوسني ټول ګیم ته وګوره دا د عدالت د ځای نه یو کس راوچتېږي. نو پس پرده به څوک قوتونه یې که نه نو موږ هغې قوتونه ته دا ښیو چې خان صاحب یوازې دی ټول د پاکستان په یو پوینټ دغه سره ولاړ دی او خلک خپله ترقي غواړي. خلک غواړي دا چې کم از کم زما بچی د مصیبتونو نه ګډ راوځي او انشاءالله تعالی په هغه باندې د دې پوره قوم اعتماد دی او نیشنل تھنکینګ ډیولپ دی. دلته وګوره دا ټول یو بل موږ نه پېژنو خو زموږ کاس شریک دی هغه سره هغه زموږ سټیبل او سټرانګ ونه پاکستان. د کوم وخت پورې احتجاج جاري ساتي؟ زما په خیال چې دلته خو زموږ ناسته او زموږ ولاړه دا ټول چې څومره موږ راغونډ شوي موږ په خپله بیانیه نه یو بلکې د مشرانو په ایما باندې وو. دلته کې جذبه ډېره ده خو دا جذبه به موږ په هوش باندې څارو او د هرې نه چې موږ ته څه قسمه هدایت د مشرانو راځي انشاءالله تعالی چې خان صاحب په اسلام آباد کې 126 دن ترنه کولی شو. نو زما په خیال چې دا خو د هغې نه حتی چې یو لویه خبره ده چې خان صاحب نن زورلی شوی دی د هغه خوا کم از کم هغوی له ګزارونه ورکړي دي هغوی خو کړی دی هغوی په زور باندې د عدالت نه راوښکلی دی زبردست بدماشي کړې ده. نو زما په خیال چې 126 نه چې دا دلته کوم خلک راغلي دا د خپلو ارمانونو دنیا ته ناست او خان صاحب د دوی تمه ده چې خان صاحب په پاکستان بدل کړي. سبا عمران خان د جسماني ریمانډ اورډر کې تاسو پیاسه زما په خیال چې د کوټ نه خو موږ د دې پیمانو خلاف دا پیمانه غلطه ده. فرض کا دا ځای په ځای ستا په کور دردانګم او ستا په کور به ګیټ ته چکوم او یو فورس د باندې غورځوم. موږ خان صاحب موږ قانون په خپل لاس کې نه لرو. موږ سټیبل پرامن خلک یو. موږ وایو که کوټ هغه ګلټي کړي او کوټ له سزا ورکړي بالکل موږ قانوني لار د وکیلانو په ترو باندې ځو هغه به موږ جسټس غواړو. خو چونکې دا خو انلیګلیټي شوې ده هغه باقاعده ته نن سبا ته وګوره د 150 نه ور د 200 پورې د کیسونو هغه روزانه سامنا کې د لاهور د راځي په عدالتونو باندې دي او د دې پورې چې هغه ته تریټ هم دی هغه غیر چاپیره په لوی حصار کې دننه ځي ځکه چې دا قوتونه د پاکستان نه دي. پاکستان یو اسلامیک سټیټ دی او پاکستان ترقۍ طرف ته روان دی. د پاکستان سره وسایل دي دلته کې هغه څیزونه شته دی چې کم از کم قوم په استعمال کې راوستل. زما په خیال چې دلته به سټیبلیټي راشي دلته به خلکو کې طاقت شته دا خلک امپاور شو دا خلک په ترقي مخې ته بوځي. دا خو اسلامیک سټیټ دی دا خو اسلامیک بم روان دی د خلکو د طرف نه خان صاحب. زما په خیال چې موږ د بالکل په خان صاحب د عدالتي څه قسمه کېږي چې د عدالت ته موږ ځو او په دغه ځای کې عدالت دا ویلی چې خان صاحب ونیسئ موږ دا نه ویل عدالت خو نه دی ویل عدالت خو پریشرایز شوی دی. نن خو توره ورځ ده د سپریم کورټ عدالت دپاره په دغې تورې ورځې لپاره دا نوجوانان دا ټول خلک راوځي چې دا طریقه غلطه ده. کم از کم چې یو کس سټیبلیټي طرف ته ملک وځي اکنامک گروث اکنامک پیرامیټرز ټیک دي ستا زما بچی مطمئن دی بین الاقوامي خلک مطمئن دی ولې یاره امپورټډ خلک بیانیه چلی دی یو ښکلی آزاد حکمراني ختمای د بیلټ طاقت ته 15 کاله صبر وکړه بیا ګوره چې خان صاحب کاڼي ته راشي چې څه کېږي. دا خو زما په خیال چې نن ته وګوره دا دوی چې کومې کنډې کوي زه وایم چې خان صاحب ته ضرورت هم نشته. هر یو کس خان صاحب دا لکه هر یو کس خان صاحب دی که نه ټول یې که نه زما په خیال چې هر یو کس وي چې مې خو عمران خان دا یاره نن کامران تاسو ټول وخت ستاسو شکایت کړم چې تاسو راغلي او دې چې کوي چې کوریج
ځکه موږ چې کوم همیشه پوره من خان صاحب چې تاسو پوره احتجاج کوئ او جمهوري په ټول ملکونو کې احتجاجونه کېږي پوره احتجاج نن هم زموږ که تاسو وګورئ نو بلکل پوره احتجاج دی څه قسمه بدلتیا او څه قسمه توړ پھوړ او څه نشته نن به ومانې یو ډېر ګرانه ورځ ده ځکه چې محمد خان صاحب چې دی د هغه ګرفتاري شوې ده موږ په هغې باندې ټول کارکنان څومره چې عوام د بلکې د پارټۍ نه بالاتر ډېر خلک راغلي که تاسو وینئ نو ډېر زیات خلک راغلي دي په دې وجه چې د عمران خان د ګرفتارۍ باندې ډېر خلک خفه دي اصل کې مسله دا نه ده په دې حکومت باندې د دې خلکو بروسه کېږي که د ګرفتاریانې کېږي د لیډران جیلونو کوم ځي او هر قسمه داسې دغه راځي په دې باندې په دې ټول حکومت باندې زموږ بروسه نشته نن تاسو ته دې خاص نه اصل کې چې موږ هم مجبور شو هغې وجه دا ده تاسو وګورئ چې په دې ملک کې دا کوم لاقانونیت شو د دې ملک کې کوم د ظلم او د جبر د ناروا دا کوم د دې ملک هغه سابقه وزیر اعظم لري چې هغه باندې 150 معیاري شوي په وجود باندې بیا چې عدالت علم سمن کوي هغه عدالت راځي د عدالت کېږي نن بیا غسره زمان پر روان راغی او هلته کې عدالت کې دننه په هغه باندې حمله کوي عدالت حکم نشته د چیف جسټس یا د کوم چې جوډیشري دا اعلی دا یا لوړ دا د هغې حکم نشته چې هر تاسو لا اریسټ خو زور باندې جبر باندې ظلم باندې انتها د چې هغه راځي د عدالت نه او د عدالت د قانون ځای تشدد کوي څنګه سره بل سره موږ چاته د عدالت دغه ځای د عدالت هم دغه احترام پاتې دا قوم چېرته راغلی نن سبا داسې غلط دا خبره ورغلې ده خدای شته دا خلک تاسو ګورئ دا موږ ډېر زیات څه برابره کوو خدای مکه زه نه پوهېږم چې د دې ملک هغه مقتدرې حلقې او هغه چې په کمرو کې دننه د دې ملک د تقدیر فیصلې کوي او هغوی دا سوچ نه کوي چې نن دا قوم او دا ادارې یو بل ته داسې مخامخ کړي دي نو هغه وخت چې په دې ادارو باندې به دې قوم ځان وجي نن دا څه کوم حد ته دي دا څیز رسولی دی په خپله باندې دا سوچ دی نه پکار دی چې دا که بېهوش یي چې پکار دی چې په هوش کې او عوامو ته دې رایې پرېږدي عوامو ته دې د هغې کار پرېږدي عوام به ځان له خپل انتخاب وکړي بل څوک دي چې که د دې قوم عمران خان نه خپل څوک خوښي هغه به منتخب کړي آیین نه مني قانون نه مني عدالت نه مني د قوم فیصله نه مني دا قوم چېرته لاړ شي دا ځناور خو نه دي دا خو انسانان 30 کروړه خلک په دې وطن کې پاتې کېږي دا نن تاسو وګورئ د ګېټې وینې په نوټس باندې دلته راغلي په دې ځای کې ناروغ باندې موږ خپل پروګرام نه احتجاج ریکارډ کوو د دې دپاره چې په دې ملک کې د رول اف لا په دې ملک کې د قانون حکمراني په دې ملک کې د عدالتونو احترام د دې دپاره راغلي یو او عمران خان چې هغې په ناجایزه باندې په ظلم باندې په ناروا باندې په زور باندې زور کوي زور ته ګورې قوم موږ تیار یو زور نه په شا کېږو زور د قوم سره دی خدای زورور دی او د قوم زورور دی 30 کروړه قوم دی د دې طاقت دی دا د دې ملک خو د دې ملک وارثان دا دي د دې ملک مالکان دا دي د دې ملک اختیارمند دا دي خو هغه د دې ملک اختیارمند باندې موږ کومه ناجایزه مطالبه کړې ده موږ کومه ناجایزه خبره غوښتلې ده چې په هغې باندې نن دا دومره حد ته دې خبره رسولې ده چې نن په ټول ملک کې احتجاج دی هر ځای بند دی هره ضلع بند ده هر ښار بند دی پکار دا چې په دې باندې سوچ مطالبه زموږ دا د عمران خان دې پرېږدي عدالتونو ګال لټې دي حالانکې دې ناجایزه اف آی آر کړي فیک اف آی آر دي کړي د غدارۍ اف آی آر دي کړي عمران خان د وطن پاکستان دی ورسیز پاکستان ته نه ګورئ هغه په نوم باندې ځان وځي هغه باندې بار راوځي په هغې بار ورسیز پاکستاني چې په هغې ملکونو کې خپل خلک احتجاج نشي کولی پاکستاني راوځي د عمران خان سره د اظهار کېدل احتجاج کوي دا راځي چې عمران خان سبا د نیب د طرف نه جسماني ریمانډ اورډر کېږي دا د عمران خان لرې کېږي تاسو به ولا دغه هدایات دي تاسو پورې عمران خان پرېښودی نه موږ پوره امن احتجاج دی زموږ موږ دلته کې خپل پوره امن احتجاج دی درنه ده او دلته تاسو عمران خان پرې بس ته هدایت سره شته پاټۍ طرف پاټۍ دغه پابند یو انشاءالله
احتجاج دی کنه د هغه هندلر خلاف د دې پرته د نن تاسو ګورئ دا د فاشیست حکومت څخه د دا کوم رژیم چې اپریشن لاندې راغلی دا وایو دا د منډیټ دی وڅو کې موږ حکومت ختم کړی دی په 90 ورځو کې ماهي ته ورته الیکشن کېږي د الیکشن اناونسمنت کې ولې تک دی الیکشن موږ ګورو خپل احتجاجونه موږ کړی دي موږ هغه باندې پروګرام نه مخ دا خلک غواړي چې راځي د غریبان کې عمل نه پدې کې د تکلیف خو ریزي وشي پدې کې د خون خرابه وشي پدې کې د عمل په غلار روان کې چې کوم د دشمن ایجنډا راپرې زما په خیال تاسو احتجاج به د آی پورې کنټینیو وي چې څو پورې راخلاص رضات شوی او زما په خیال چې انقلاب د دې ورځې نه شروع شو او ان شاء الله موږ خپل احتجاج کنټینیو ساتو تر څو پورې خان صاحب نه راځي تاسو په دې بیره سټریټیجي چینج کړی نه تاسو نن په دې بیره احتجاج ورکړل په چوکونو کې په دې بیره دلته ولې بالکل نو هغه تاسو په دره او ماته په دره واده ورته چې خان صاحب چاګر کړی دی چاګر تار کړی دی نو د آی خلکو خلاف احتجاج چې خان صاحب چاګر کړی دی او ښکارا خبره کو بچار نه ګر کړی دی چې دشمن ګر کړی دم دی چوکونو کې احتجاج کوي زه په دې بیره راځي او په دې بیره بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخ او تاسو ډیر زیات شکریہ چې دلته راغلي یو د احتجاجي مظاهرې له کورج ورکوي هغه وروسته څنګه چې تاسو ته پته ده چې د امپورټډ حکومت او د پښا چې کوم خلک دي پس پرده چې کوم خلک دي هغه موږ ټول ته معلوم دي زموږ اسټابلیشمنت چې هغه نن دومره نیش حرکت کړل چې د های کورټ د دننه چې کوم دی چې ملزم یو هغه پرس کا 50 سره مړیم کړی خو هغه عدالت دننه داخل شو هغه د عدالت په اډر باندې بیا گرفتار شي عدالت اډر نه نو تر دننه د عدالت د حاته نه یو ملزم د نشه گرفتار ولې هغه دننه باغ باندې حمله ور شو مطلب دا شیشه ماته کړی او زمون خان صاحب گرفتار کو باغ باندې های کورټ چونکه اکشن ما غستري اوس خبر از وخت د میډیا کار نه کوي د معلومات نشته او داغه په ریزिस्टنس کې داخله ټول په خپل لغه باندې راوته دي بیا د برنامه مشرانو موږ ته دوکلو چې په هر ډیسټریکټ کې تاسو چې کوم احتجاج وکړو د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن چې داغه د دفتر مخه ده چې زمونږ سرکټ هاوس ده زمونږ ټول انتظامیه دلته کې ډیپو افیس هم دلته دی او دا شان د پیریان ماماګان هم دنه دي نو مطلب دا چې راټول کارکونان ناغل او ډیر ځات جذباتيان د اوس په کنټرول کو تاسو ته د حالات خاري چې هغه وي دنه موږ ورزو لکه مطلب دا چې موږ سره په خپل کې دغه کوجرت مشرانو طرف نه هدایت نشته هغه موږ کنټرول کړو خدا خلک د کنټرول نه بار دي ځکه چې کوم اطلاعات راځي چې یاره په کور کمانډر پېښور باندې چې معاملې شوې ده کارکونانو چې کوم دی باغې باندې داوا وکړل او دا شانتي زمونږ چې کوم دغه دی د پینډه جی ایچ کیو نو دغه مه هم ډیر زیات کارکونان راټول شوي دي زرګاو په تعداد کې او هغه ته مطلب دا چې خطر ده نو دا په سلکون موړ ان شاء الله چې د دینه به زمونږ د ملک یا په مخ کې زی مطلب دا یی ترکه طرف ته بزي او یا په بالکل ختميږي تاسو احتجاج د چا خلاف زمونږ احتجاج د هغه ټولو ادارو خلاف دی د امپورټډ حکومت خلاف دی چې چا دا کم چل په یو کال کې د ملک سره وکړو زمونږ دغه خلاف احتجاج دی په ظاهري زمونږ د امپورټډ حکومت خلاف احتجاج دی خو دغه سره چې په پاسه پرده باندې کم خلک دی زمونږ اسټابلیشمنت کلیر کړ خبره وکړو نو دغه خلاف زمونږ احتجاج دی او دا خلک بالکل چې کوم دی هغه ته پنینه باندې ناس دي او صرف کاغذ له بلاس ورل زما په خیال چې هغه د 71 هغه کار بکیږي چې 93,000 وردیان اوسم په انډیا میوزیم کې پرتی دي نو دغه تاسو نشي کولای تاسو وګورئ بنگلاديش زمونږ په 71 کې زمونږ ازادي اغسته دا دغه نن چې کوم دی نو د زر مبادله ظاهر چې هغه 98 ارب ډالر دی زمونږ صرف 2 ارب ډالر دي د ملک چا دي زیات راوړساو د دې ادارو راوړساو چې په خپل ډومین کې نو اوسېږي او عمران خان دا غواړي دا کارکون دا غواړي دا ورکر دا غواړي چې هر اداره په خپل ډومین کې اوسي اسټابلیشمنت چې کوم دی د آرمي چې کوم کار دی هغه په بارډر باندې په چونو کې دي په چوکو کې دي احتجاج نو کوم وخت پورې جاری نو د مشرانو طرف نه چې هدایت رااله ان شاء الله هغه پورې ودا کارکونان دلته کې په دې روډ باندې ولاړی او چې صحیح هدایت مونږ دراله کوي چې تاسو ورځي په دې سرکټ هاوس باندې په سرکاري املاکو ته نقصان نه شوي نو بالکل به مونږ رسو ځکه چې مونږ د هغه د حکم تعمیل کو او زمونږ د خان صاحب باندې چې هغه گزار کړل نو دې به ډېر زبردست ريزلټ ملوي تاسو را احتجاج پر کوم وخت پورې جاری زموږ احتجاج به ان شاء الله تر خان د آزادې او د خان ازادي بر پاکستان ازادي کله چې خان آزاد شي پاکستان به ازادي کی سوچ خان نه آزاد شي ان شاء الله زموږ د احتجاج
احتجاج په برقراري او په دې کې هر څه راځي زموږ د جان نظرانه راځي جان به ورکو خان به آزادو پاکستان به آزادو او هم د دې خلکو نه چا په لاس کې چې دی هغه زم پېژنم سیم پېژنې ټولې پېژني جداره تو چې نور لا تاسو کوم احتجاجونه کوي هغه تاسو په چوکونو کې کوي نن تاسو ستراتیژي چینج ده د دې څه وجه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره مهرباني چې تاسو راغلئ دا ټول ټول پورا خلک تاسو صحیح کوئ نن تاسو ګورئ پاکستان چې د آئین سوتره ترين شو نن زما قائد رواني چې هغه درېش ټکو باندې کړی دا سابقه او لازم داغه لپاره یو طریقې داغه مطابق چې هغه عدالت ته پیشي کوله هغه د عدالت ته پیښه نه انکار نه وکړ هر یو مقدمه چې بشوي هغه ته تیار دی او غراغله دی هغه پیش کړی حالانکه داخله چې نن راغله دا आवाज ورکړي داخله چې د دینه ریدو چې خدای د دې شورز د مو ساتي د دې شورز د مو په امان کې چې هغه انقلاب طرف ته आवाज اوچت نشي نن هغه انقلابي आवाज د خلکو اوچت چې زما بدلیه کې د سپریم کورټ فیصله کې هغه نه منل کی او های کورټ کې چیف جسټس تا زموږ قائد پاکستان تحریک انصاف چیرمن سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب مخامخ دي او دغه عدالت په کمره کې دنه رینجرز راځي او په هغه باندې تشدد کوي ایکس پرایم منسٹر په عدالت کې دنه بدلیه کې دنه د چیف جسټس په کمره کې په باندې تشدد کیږي او هغه د عدلیه د قانون د غیر قانوني باندې د قانون د ادارې نه دنه هغه چتیږي په جبر باندې بابا نه په کوم پښې هغه زخمی دي بابا نه گزارونه کی هغه چې هغه زنه چتیږي نو کوم خلک چې دا کار کوي چې نه عدالت مني نه د ملک مني نه قانون مني نه آئین مني نو هغه دا میسج ورکول غواړو د پاکستان د 30 کروڑ عوام چې تاسو سترګې پټې دي ان شاء الله تعالی کو زموږ د سرونو قربانيږي کو زموږ په سینو باندې ګولې اوريږي د ورو د پاکستان تحفظ زموږ فرض دی تاریخ تحفظ زموږ فرض دی عدلیه بچاو چې دغه زموږ فرض دی ان شاء الله هغه موږ بچو او عمران خان چې په کوم غیر قانوني طریقه باندې هغه نیول شوی دی چې څوک ریا شوی نه نو د خلکو په سترګې په غړو ان شاء الله چې سترګې وغړېږي او ورته پته ولګي چې دا آئین مطابق دا کوم قوم دی دا ملک ته چلیږي هغه آئین چې هغه مضبوطیږي هغه جمهوریت نظام به مضبوطیږي الله به ان شاء الله خلک جسمانی ریمانډ آرډر کیږي د عمران خان نه ریلیز کیږي تاسو نیکسټ نه عمل شي عمران خان خو هغه پیریان نه ریلیز کیږي دا چې اوس عدالت فیصله کړی موږ به منوان قبول و موږ به زړونه قبول کړی و چې سره راته هغه ویډیو پیغام ور کړی چې ما ارست کیږي تیار یم هغه ته خدا په کومه طریقه چې ارست شوی دی هغه خلکو ته دا میسج ورکو چې دا سونامي ویني دا خلک ویني خلک را روان دي روډونه بلاک دي دا یو ډیسټریکټ صرف د ګنټې کال دی دا ګنټه یو نیمه کې دا خلک راغون شوی دی تاسو به وینئ ان شاء الله په پاکستان کې به یو داسې आवाज وچتېږي چې عمران خان به د هیرو جوړېږي هغه زما استاد بچي د عزت جنگ کړی دی هغه زما استاد بچي او د قانون او د آئین جنگ کړی دی د دې خلکو دا فرض جوړېږي چې ان شاء الله هغه د ملک بچ کړي دا ملک بچ کېدو دا زموږ فرض دی دا پاکستان ترقي کول دا زموږ فرض دی ان شاء الله هغه مخ وړاندې دی اخیری سوال لري چې تاسو احتجاج د پیریانو خلاف شي یا د پیریان خلاف زمونږ دا خلکو خلاف دی کوم خلکو چې د دې کمرې عدالت نه وجود کړی هغه خلک په دې باندې مجبور کیږي معافي ور کوم نه غواړي چې موږ څنګه دلته په ظلم او په جبر باندې فیصله کوو فیصله عوام کوي فیصله قوم کوي فیصله چې د عدلیه کوي فیصله چې په آئین او قانون کې لیکل شوی هغه کوي دوی ته دا اختیار نشته او نه دا اختیار موږ ویل ورکو خو دا ټاپیانې په خوله کې پرتي ورچکي به وله په خوله کې ان شاء الله چې دا حق په تحصیلو کې خیر دا بالکل خبره نه ده عدالت نه دی ویلي جج نه دی ویلي سپریم کورټ نه دی ویلي ته څنګه یو سړی ګرفتار یې دا هم پوره آئین یو دی دستور یو دی ولې ته راځي دا کار کوي د آرمي په ملک کې څه کار دی هغه دا کار یې صرف بارډر کنټرول دنه په ملک کې دا هیڅ کار نشته چې دا حکومت ګرفتار کړي د آرمي د فل ما څلورونه ځان سره راوړل څلورونه دا پورا مړ دي شو زنده‌باد هر څومره کوم د تماس سیستم کې یو ډرایر گاډي مو سره راوځي سي پکاري ماته دی وای دلته کې کېدوري دا شاته ناس دي څلورونه مې د ګول راوځي بلاد مې ویلې دي کوم شو بس دا یې هر را پسو موږ په ځان پوری بم تړو بم په ځان پوری تړو ځان په پکې دي نور خبره راځي
نشته نور خبره د حاجت نشته سره على راځي مخله افسد تاکیداري ان شاء الله ګرم به ان شاء الله خودکشي ته تیار یم په خدای یقین دا بالکل ظلم دی زیاتې شروع کړل والله بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نړۍ تاسو ډېر زیات شکریه ده چې تاسو باندې موږ کورې کوو نن چې د ټول حکومت او کمپیر یې نه جمهوریت کاریو کو زمونږه خان سے گرفتار کو بده باندې زمونږه ټول پاکستان کې څومره پاکستان کې د پاکستان د انصاف کارکونان دی هغه راوتی دي او احتجاج کوي مونږه د خپل مشرانو په وینا راځو او څنګه ترځي یاره ته تازه خي یا د خپل خي یاره د سوالې خي چې هغه ته سرو کم راځي هغه کوم هغه مونږ ته هم باغې باندې سو په وی چې سوالې تر دې د سوالې ته هغه چې تور سره راځي مونږ به هغه کوم قابل چاچا دره دوی چې احتجاج لکه وخت پورې تاسو جاری ساتئ ان شاء الله دا خان صاحب طریقې دا وخت پورې جاری دا احتجاج کې د مزید دغه نور اختیار کړی د شرکت احتجاج د چا خلاف کړی دی دا د مدرن حکومت خلاف امکاناري خو د عمران خان حکومت هم خوښ دی د دې حکومت زمونږ نه دی خوښ دا اجرتیان دي د دې رور هم په خلکو چوکرې خوړلې وي دیم په خلکو چوکرې خوړې مړی هم پکې وشو ښځې هم پکې مړې شوې ماشومانان هم پکې مړې شو بوډاګان هم پکې مړې شو او تباهي پکې سټارټ ده موږ که نار ناست یو خو زموږ عمران خان حکومت بالکل خوښ دی زموږ نه دي قبول دا خلک ملګرو دلته تاسو د پی ټی آی د ورکرز او بیا د هغې د ضلعي لیډر سري د هغې خبرې تاسو واورېدې هغې وایي چې تر څو پورې عمران خان رها شوی نه دی نو موږ به هر قسمه احتجاج چې دی هغه وکړو او زموږ د ملکي سطح باندې کوم لیډر چې دی هغې ته موږ له هر قسم اورډر راکړو نو موږ به هغه فالو کړو هغې وخته پورې موږ د عمران خان دپاره هر قسمه قرباني که هغه مالي که هغه جاني موږ به هغه ورکړو د هغې نه به هېڅ